الله غیږې د نارینه او نارینه ډکې کړي. والدینو له الله روغ صحتونه نصیب کړي، دې والده صاحب مو ټولو له یا الله چې چا هم زموږ خدمت وکړي ټولو له د خیر عافیت به یې ورکړي. دا د چایو خدمت، دا نور خدمتونه تاسو ټولو زموږ خدمت وکړه، مینه مو راسره وکړه. الله د هغې اجرونه برکتونه په داریانو کې نصیب کړي. یا الله دا ټول طالبان زما په جرم ماته محدثینو ښودلی کړي، الله مفسرین یې راته وښودلی کړي، الله فقها یې راته وښودلی کړي. الله دې په زندګو کې برکات واچوي. دا اته کاله الله د دوی د طالبي په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي. یا الله دې په حافظو کې قوت پیدا کړي، په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي، عقایدو کې تیقن پیدا کړي. الله د دې والدین د دې په خوشحالو باندې خوشحاله کړي، خمانه غانمین سالمین خپل وطن ته خپل کورونو ته واپس کړي. الله د مدرسې په امتحاناتو او د وفاق امتحاناتو کې په ډېرو ښو نمبر باندې الله کامیاب کړي. الله دې ټولو له علم لدني ورکړي. الله د علم سره تقوا نصیب کړي، الله تقوی نصیب کړي، الله تقوی نصیب کړي. او الله دا جلسې چې کوم اول دا جلسې ورځې په خیر او عافیت سره اوسه. الله دا باقي ورځې په خیر او خوشاله سره اوسه. یا الہ العالمین دا طالبان بارونه خپل کورونو ته بوتلي. الله که د چا یو بل سره روانې وي، دشمنۍ طرفګنۍ وي، الله ټولې پرو مبادله کړي. بعضې ملګري جیل کې دي، دعا غواړي الله ته یې راخلاص کړي. چې کوم بار ملکي مسافر دي، الله د سفر د مشکلاتو نه ساتي، د ویزو د مشکلاتو نه ساتي، سفر زندګۍ ورته الله اسانه کړي. الله د دې طالبانو چې څومره وروڼه څومره رشته داران الله د دعا په تمه دي، د هغوی د زړه دعاګانې درته معلوم وي، خدای ورته قبولې کړي. الله زموږ دا ټول طالبان د بیت الله حج ته بوتلی کړي. الله په تقدیر کې ورته د بیت الله حج او د حضور پاک د مدینې منورې زیارتونه ولیکلي کړي. الله د دې د کور زنانه دي، د دې طالبانو میندې دي، خویندې دي، خدای نیاګانې دي، د دې د دعا په تمه دي. هغه زنانه به د حیا او د پردې سادار ورکړي، د سکون زندګي نصیبه کړي، د خوشحالو زندګي نصیبه کړي. کومې جنکۍ زموږ چې د مدرسې د بناتو د مدرسو جنکۍ دي، الله ته کامیابې کړي، ته الله خوشحاله کړي، د مستقبل برکات یې نصیب کړي. خدای چې کومې معلمات دي یا کومې معلمین دي، خدای د خیر او برکت عافیت معاملې ورسره وکړي. خدای درسونه قبول کړي، درسونه قبول کړي. او چې کومې استادانې دي مدرسې چلوي، خدای هغه کامیابې کړي. زموږ دغه شاګردان چې زموږ درسونه یې واورېدل، الله د والدینو درونو د ټول خاندان برکتونه نصیب کړي. خدای هغوی له د درس و تدریس توفیق نصیب وګرځوي او د مستقبل د خوشحالو زندګۍ نصیب کړي. یا الله دې طالبانو له خدای د درس توفیق نصیب کړي. خدای خپل مدرسین یې کړي، الله ته ورته درسونه الله آسان کړي. موږ خو صرف انما انا قاسم الله یعطي حضور پاک فرمایي، موږ خو صرف تقسیم و علم ستا په لاس کې دی، عطا ستا په لاس کې ده. خدای د دوی هر قسمه خدای مالی مشکلات پروردگار په خوشحالو بدل کړي. د دې په ژوند کې په مال کې خدای برکات واچوي او روغ صحتونه نصیب کړي. الله بیا درنه سوال کوو، ډېر کمزور یو، تا ته هم لاس نیولی دی. خدای که زموږ نه په دې دعا کې یا مخکې څه ریاکارۍ راغلي، سمعتونه راغلي، موږ موافق غواړو. الله مو معاف کړه، الله مو معاف کړه. الله زموږ د نحوبیر نه واله تر اوسه پورې چې څومره صاحب سبقونه ښوولي دي او یا ویلي دي، الله ټول الله قبول کړه. بچې ما کمزوري ته دعا وکړې، ما عجز ته دعا وکړې، ما مسکین ته دعا وکړې، ما ګناهګار ته دعا وکړې، ما خدای معاف کړي، خدای زما د ټولو علماو حفاظت نصیب کړي. خدای دا کومې فتنې چې روانې دي ټول الله علما قبول کړي. خدای زموږ په دې معمولي خواړو کې برکتونه واچوي. خدای د دې مدرسې سره چې چا ورته تعاون کړی دی، مدد کړی دی، لږ کړی دی او که ډېر کړی دی، خدای د هغې بدلې اجرونه په دواړه جهانونه ورکړي. ته خوشحاله زندګۍ نصیب کړي، ته خوشحاله زندګۍ نصیب کړي. الله زموږ د اولاد، زموږ د بچو نه وسات وسو، زموږ وروڼه، زموږ خویندې، د هغې د اولاد، خدای زموږ زمان او خویندې څومره رشته داران دي، خدای د ټولو د خیر عافیت او برکاتو ډېر نصیب کړي. د رسوایۍ نه وساتي، د ذلت نه وساتي، خدای د مسکنت نه وساتي، د فقر نه وساتي، نیکو اعمالو ته رغبت پیدا کړي.
او د ګناه نه الله محفوظ کړي. دا ما سره چې کوم ملګري زموږ دا ډرایور صاحب دی او زموږ دا پولیس والا ملګري موږ سره خدمت کوي، الله دې د خیر خوشحاله زندګیان نصیب کړي، د ده ټول مقاصد یې پوره کړي. هغه زموږ عبدالقیوم دی، هغه ته هم دعا کوي چې الله د زړه مقاصد پوره کړي، الله یې د خیر او عافیت ژوند نصیب کړي. زما دوستان دي دی نوخان کې، پېښور کې، بغداد کې یو ځای بل دی، الله یې د خیر زندګي نصیب کړي. زما یو دوست دی ډېر تعاون کوي مدرسو سره، زه چې څه کوم سره راشي ورته ویم غریب تعاون کوي، دعا ورته کوي چې الله روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي او الله یې د خیر او خوشحاله ژوند نصیب کړي. بیا دعا وکړئ چې د جلسې ورځ الله زموږ په خیر او خوشحالۍ سرته ورسوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. دا نور د فنونو طالبان که د وړې دورې دي که د فنونو لغې ته دعا کوي چې الله دوی له د اسبابو د تکمیل توفیق نصیب وکړي او الله یې کامیاب کړي برحمتک یا ارحم